الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هغه جرګې چې به وي په هغه وخت جرګې چې کوي وي هغه به ډېرې د حیا او د عزت جرګې وي. بشرایت چې به زموږ کم وو د هغوی په اوږې باندې به ساتلې یا پښتنو یا لیونو پښتنو یا تسلط شوي پرګنو پښتنو راځئ چې کور کې مرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره. د نومبر په میاشت کې زه تللی وم چاینا ته. ټوکوالي باندې دا جرګې راته پاتې شوي بابا چې کوم وفات شوی او ډېر په کم عمر کې وو دا جرګې اکثر به لاړو نو د کټ د کومه پیاړ مو په دې کې به ناست واسې به مې اورېدلې پوهېدو او نه خو خبرې به مې زما نظریه به خانه غتانه ده که تلفون خپل لازم ده لیټ لګي ما ته نه پورې وځي ټول لګلي زنګ اصلي ملګری خدای څنګه لې نسل الله به ښه انټرول به بیا وروسته کوم کوریا ولا ماما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العلي العظيم.
ځای ادینځای شمرځای رانیځای او اګازۍ پښتنو څمنورو مشرانو السلام علیکم. دې تاسو هم مبارک شه او د ساجد سندرې هم مبارک شه. باقاعده دا چې تاسو کېږي بیا پروګرام مخکې بولو. मतलब सड़े थे कपड़े वाची बस बोला कि जाना साब अच्छा पिक्चर की जैसे सुनस औषध गुले दे से भाई पता बन कर वो सुलेमान से और सवेरे ने दाया खबर नहीं से किसा हो गया नहीं निकले कहता सो सोसाइटी को मतलब दारी के साथ बोले सुना نمونه مې وانه غوښته خو په یوه ټپ یم دا بل ښه پکې زما د علاقې انتهایی محترمو مشرانو په خاص توګه باندې حبیب الله صاحب نور شیخ خان او داسې شیرشاه خان او دا څومره مشران چې دي د هغوی خو د جالبخ به یې خپل هغه بستره کې خبره ختمه کړله. په هر حال ما له پکار دا دی چې د دریو کسانو نومونه مطلب دا زه واخلم. ستاسو د ټولو زه سوچ کوم او فکر کوم چې په کومه طریقه باندې په کومو ټکو کې ما ډېر زیات کوشش وکړو چې زه پیدا کړم داسې ټکي چې په هغې باندې زه ستاسو شکریه ادا کړم. قیمتي وخت لکه د ای ډي سي صاحب د لیو د انتظامیې د دوی په ډېر زیات مطلب دا دی چې مصروفیات تېر سبا د حالات داسې دي دغسې ستا یم پلار مې د جرګې خاوند دا خلک دا خبره پکې هم کوي. زما اکثر خلک تپوس کوي چې دا جرګه اوس راغلم په دې جرګې دا څنګه چل دی. زه د وړوکوالي خپله یوه خبره کوم پلار سره ګرځېدم د نواب د زمانې نه روانه تر اوسه پورې ټول دور ماته داسې یاد دی ځکه زه به د خپل پلار سره په جرګو کې ګرځېدم بهر د وطنه. اوس به موږ په ایوانونو کې جرګې وکړو خو چې راوتې نه وي راوتې نه وي دا دیوالونه بهر هغه جرګې هغه خبره بهر ته راوتې په دې وجه دغه جرګې هغه دغه پاتې نه شو. بیا پکې داسې خبره وکړو کوشش داسې کېږي که تاسو په حالات نظر واچو زما جرګه ختمېږي زما اجره ختمېږي زما جرګه ختمېږي زما جرګه هم څه شی دی د پښتنو څه شی و نو په دغه بنیاد موږ د جرګې نامې ورکړو. اوس موږ که په جرګه باندې زه خبرې کوم خو دا شته چې د ماسخوتنه پورې به یو وخت د جرګې خبرې ختمېږي نه خو کېدای شي دا خبرې چې ډېرې شي بیا د سړي نه لږ غلطېږي او لږې وړاندې په دې نننۍ بختوره
موقع باندې اقبال خان ته او هغه بچنګو ساجد خان ته د زړه له کومې په دې خوراک د ریزۍ په دې پرانسته باندې د زړه له کومې مبارکي ورکوم په دې هیله سره چې الله دې وکړي چې د دې سره د دوی د کردار او د اخلاق سره د دوی هغه خپل مهنت هم داسې وساتي چې دا روزګار د دوی مشران یا د دوی ضمیر په دې مطمئن چې په دې کې موږ د 200 روپۍ ولګولې او دا په کار راغلی چې په هغې کې کومه فیصله په جرګه شوې ده هغه حتمي وي هغه قابل قبول وي او هغه پایداره وي چې چېرته کې روزګار خو به هلته کې وي چې چېرته امن وي روزګار به هلته کې وي چې چېرته ای ډي سي صاحب هم خپل بچې په دې نیت دې ځای ته رالېږي چې زما بچې بې خطره دی زما د ژوند په ښار د سرو ګولو باران وریږي او بېننګ زړګي یې په تا سترګې د جانان وریږي او ملګرو تاسو یې د کم قسم ښکلا پلټون ملګرو تاسو یې د کم قسم ښکلا پلټون تا چې مې خاورې د ښکلا په ګلستان وریږي امن پاکستان منم جمهوریت منم عین منم د دې وینا ضرورت نشته راځئ چې قامي سوچ خپل کړو یو بل له احترام ورکو یو بل له مینه ورکو او د دنیا قانونو ته وښیو چې موږ باخي موږ یو مهذبه موږ یو باوقاره موږ یو پرامن په دې وطن کې چې کوم دی نو موږ دغه خلک یو نو زه یو ځلې بیا دوی ته مبارک د قلم سره محبت وکړئ نو ډېره زیاته مننه یو ځلې درنه د ټولو بیا مننه په دې درنه اجازه اخلم دغه یو خواسته تاخیري کوم چې یا پښتنو یا لیونو پښتنو یا پښتنو یا لیونو پښتنو یا تسلط شوي پرګنو پښتنو راځئ چې کور کې مرکشو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره راځئ چې کور کې مرکشو سره د ځان بدل کو او دغه د ظلم زور جهان بدل زیاته مهرباني د اقبال خان ساجد خان او زموږ نور ټولونه پښتانه دي د دینځي تاسیس سره تعلق ساتي د سوات نومه کې مېلمانه راغلي دي د ملکنډي د ټولو مشکور یم چې زه عمر کې ډېر کم یم او ستاسو مخې ته ودرېدل او ستاسو مخې ته خبرې کول دا ډېره ګرانه ده او څنګه چې ادریس به یې خبره وکړله او دې هوټل کې یو خاص خبره دا ده چې د په کوم سوچ چې دا جوړ شوی دی دا د پښتنو چې کوم ثقافت دی د هغې ژوندي ساتلو لپاره چې کوم دی یو ګام پورته کړی شوی لکه څه مخکې د نومبر په میاشت کې زه تللی وم چاینا ته نو د چین په باره کې هم دا اورېدلي چې یاره دا ټول داسې مشیني خلک دي او داسې ډیولپمنټ یا څه ترقي څیزونه نه دي کړي هلته د چین خلکو چې کوم پخواني کوم د هغې د هان ډاینسټي کوم خلک وو د هغې هغه پخواني د زرګو کلونو چې کوم تاریخ و هغې راغستی دی او هغې په ماډرن سټایل کې چې کوم دی په ویډیوز کې هغې پریزرو کړی دی د هغه وخت چې کوم څیز دی خپل ثقافت یې په دې ماډرن سټایل کې چې کوم دی محفوظ کړی دی دا د خان لاره دا چې کوم کوشش دی چې د کاروبار سره سره یو اضافي دا فایده وشي چې کوم زموږ ثقافت دی د پښتنو جرګه مرکه حجره چې کوم موږ ته د پلار نیکه نه چې کوم دی په میراث کې روان دي انشاءالله دا به ختمیږي نه چې داسې ښکلي مشران زموږ صحیح او زموږ سوچ هم دی چې کاروبار کومه یا بل څه کومه نو هغه د خپل روایاتو د خپل ثقافت په رڼا کې کومه نو دواړه فایدې به کېږي کاروبار به هم کېږي او سره سره د هغې به ثقافت هم ژوندی پاتې کېږي ما خو دننه چې کاروبار په حواله څه خبرې وکړم چې اکثر زمونږ کومې په وړوکوالي باندې د جرګې راته پاتې شوي بابا چې کوم وفات شوی او ډېر په کم عمر کې وو دا جرګې اکثر به لاړو نو د کټ کومه پیاړ مو په دې کې به ناست واسې به مې اورېدلې پوهېدو او نه خو خبرې مې اورېدې نو داسې به وه چې یا به د تاریخ دپاره چې کله د ځمکو تاریخ به و د هغې لپاره به جرګه کېده یاره نواب صاحب چې کوم د دې راغله نه ځمکې نیولې دي زمونږ خپل پښتونو خو ځمکې نیولې دي د هغې لپاره چې کوم دی کیس چلو جرګه کوو د هغې لپاره راغونډېږو یا به چې کوم بل قوم و هغې به د برید مسله به وه د غره مسله به وه نو مشران به وایي چې یاره بس په یو کور باندې دومره پیسې رالې او پیسې راغونډو دا جرګه کوو یا به چې کوم دی چېرته په جګړه کې به مړه شوی زموږ طرف نه یا به د بل طرف نه چې کوم دی شوی څوک به زخمي شوی نو د هغې لپاره به پیسې راغونډولې جرګه به د دې لپاره کېدله چې یاره پیسې به راغونډو خبره به کوو کوم سړی به عدالت لپاره ټاکو کوم سړی به چې کوم دی بیا به وکیل نیسو نو دا خبرې به وي دا جرګې مونږ اورېدلې وي خو دا ډېره د خوشحالۍ خبره شوه چې دلته چې موږ راغونډ شوي یو دا جرګه دا د یو مثبت د یو هیلتي اکټیویټي لپاره دا چې یاره د کاروبار او د معیشت د سوچ لپاره راغونډه شوې ده نو زما خیال چې دا ډېره بهترینه بختوره او ډېره خوندوره جرګه ده
الله تعالی دې کړي چې زموږ په قوم کې څنګه چې ادریس خبرې وکړي داسې سوچ والا کسان چې کوم دی را پیدا شي چې هغه د امن او امان سوچ هم لري، هغه د قام د پرمختګ سوچ هم لري، هغه د ځوانانو په یوځګي کې د یو غلط محفل نه درويستلو او یو ښه محفل ته چې کوم دی د بوتلو سوچ هم لري. دا ډېرې خبرې دي او دا خبرې ټول چې کوم دی دا یو شیرډ یو مشترکه ذمہواري ده، دا نه په ما باندې یوازې کېږي نه چې کوم دی په ادریس باندې کېږي نه په نورو خانانو باندې چې کوم دی کېږي، دا ټول چې کوم دی مشترکه دي. څه وخته پورې چې کله موږ په نوکرۍ کې نه وو نو زموږ سوچ به دا و چېرې دا اوس وګوره په پلانیزي کې چې کوم دی داسې بده مرګه پیښه ده، جګړه وشوه، سړی پکې مړ شو، دماکه وشوه، په دې کې چې کوم دی دا پولیس دی یا چې کوم دی فوج دی یا پلان دی دا هېڅ کار نه کوي. خو چې کله دا شپږ اووه کاله کېږي چې کله نوکرۍ ته راغلي دا موږ ته پته ولګي چې یاره دا زما یوازې چې کوم دی ذمہواري نه ده، ځکه د خپل کور د خپل ګاونډ د حالاتو د ټول نه ښه پته ماته لګي چې زما په کلي کې زما په ګاونډ کې چې کوم دی څوک اوسېږي. آیا ما په خپل کور کې په خپل کوارټر کې په خپل کنډر کې داسې سړی خو نه دی کېنولی چې هغه څه ترخهګري یا چې کوم دی څه نور د شپې داسې د هغه کارونه دي چې هغه د ریاست ته هم او د ګاونډ ته هم او د علاقې ته چې کوم دی هم نقصان رسوي. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې امن او امان چې کوم دی دا یو ډېره زیاته کمپریهنسیو یو ډېره داسې زیات چې یو زیات هټ ټاپک دی او دا په دې سړي باندې موازي نه کېږي، په ما باندې هم نه کېږي. دا د ولس او د پولیس او د دې مشرانو چې کوم دی یو ډېر جامع او مشترکه چې کوم دی سوچ په دې باندې کار کول پکار دي. کېدای شي مخکې چې کومې غلطیانې شوي چې باقي زمونږ علاقې ته چې کوم دی وسایلو ته نقصان شوی، زمونږ چې کوم دی خلک هم پکې مړی، نور زمونږ د پراپرټي لاس هم شوی. کېدای شي پکې داسې چې هغه انډیویجوال انفرادي سوچ و چې کله اجتماعي سوچ په خلکو کې راشي نو زما خیال چې په اجتماعي سوچ کې چې څوک هغه خلک چې راغلي چې موږ ته نقصان رسوي نو هغه په هر رنګ کې د هغې موږ بیا مخنیوی کولی شو. نو زه خان لاله تاسو چې غږ د دې څیز کامیابي چې کوم ده دا ګوره زموږ د ټولو مشترکه کار دی. دا خان لاله د چا ته نه دي پرېښودي چې دې لا به د پورې غاړه چې کوم دی د عدیزۍ نه راځي یا د دیر نه به راځي د سوات نه، بلکې دا چې کوم دی د دې کامیابي او ناکامي ګوره دا زموږ په خپل لاس کې ده. او دوی ته ما خبرې هم کړلې چې یاره کاروبار چې کوم دی څنګه کامیابېږي نو په هغه کې ستاسو خپل په خپله باندې چې کوم دی موجودګي ضروري ده. ستاسو د خپل کور یو فرد چې کوم دی په دې کې خامخا موجود دي ځکه چې هغه به ډېر صحیح وونکوي په کار دی. او نور تاسو ماشاءالله په کاروبار پوهېږئ چې پاکې دغه څه خبرې رزق هم وکړئ او تاسو پرې ښه پوهېږئ. هغه خبرې انشور شي یقیني شي زما خیال دی چې بیا به پکې چې کوم دی څه دغه نه وي ناکامي نه وي. الله تعالی دا کاروبار کامیاب کړي او الله تعالی دې دا زموږ دپاره د خیر ذریعه وګرځوي او زموږ په دې باندې خوشحاله یو. موږ د بل نظر هم ګورو چې اکثره زموږ میلمانه مې یو د هغې څه چې کوم دی جرګه مرکه جرګه به هم کوو. زه اوس ریسنټلی د باجوړ نه راغلی ما تقریبا په 2 میاشتې مخکې په باجوړ کې هلته یو هوټلو چرګه هاوس په نوم باندې هلته به چې د باجوړ کې عثمان خیلو یا چې کوم دی سلاندو یا د ماموندو یا چې کوم ملکانان به مشران الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه.